جامې ناپاکې شوې، هغې پاک کولو طریقه یاد وساتئ ما مسلمانانو. احتلام چاته وشو، جنابت په صورت کې په د بدن باندې یا د په کپړو باندې ناپاکي ولګېده، نو بدن خو به ومینځئ چې پاکي ناپاکي لرې شي. کپړې پاک کولو طریقه څه دی؟ زمونږ عموما خلک جامې وباسي، بیا زنانه لا علمي په وجه سره دا ټولې جامې راغونډې کړي، چونکې رواج دا دی هر کور کې تقریبا جامو مینځلو ماشین دی، نو بس دا ټولې جامې راغونډې کړي ور واچوي چې ماشین ته دا جامې واچوي، نو دا ټولو جامو که نجاست ورسیږي ټولې جامې ناپاکې شي. یاد وساتئ په داسې صورت کې څه کول پکار دی؟ د دې ته پاک کولو طریقه دا دی، جامو باندې چرته کپړې باندې ناپاکي ولګي نو پکار دی چې هغه سړی ونیسي. مثال کے طور پر دا دیزی باندې ناپاکي ولګېده، دا به ونیسئ، دا به خشت کې بیا دومره نچوړ کې چې په دې کې د ستا د طاقت مطابق یوه قطره اوبه پاته نه شي، بیا کولاو کې بیا نچوړ کې چې د ستا طاقت مطابق په دې کې څه قطره اوبه پاتې نه شي، بیا کولاو کې بیا نچوړ کې او ښه بیا نچوړ کې دومره چې د ستا طاقت مطابق په دې کې اوبه پاته نه شي، نو دریم ځل نچوړ کولو نه بعد دا جامې پاکې شولې. اوس په دې مونځ هم کولی شي، جنازې مونځ هم پکې کولی شي، پکې ګرځېدی څه حرج نشته دی. خو داسې زنانو ته جامې نه دي غورځول پکار زمانونو، هغه بیا ماشین ته واچوي دا جامې او دا ټوله ګندګي په دې ټولو جامو لاړه شي، نو دا جامې ناپاکې وګرځېږي. کوشش کوئ دا شرعي مسله زده کړئ، اهمه مسله دی. که چېرته په داسې صورت کې زموږ زنانه موږ ته جامې وینځي او دا ټولې جامې غونډېږي سره، دا ټولې جامې ناپاکې دي، اگر چې تا ته یې ومینځلې، اگر چې تا ته یې استری کړې، ته مونځ پکې کوې خو د ستا مونځ نه پرې باندې کېږي، نو لحاظه جامې په دې طریقې سره پاک کوئ. یا دې داسې کوي چې زنانه دې په پالټۍ کې جامې ږدي، له پاسه دې لاس پرې نیسي او خېړې اوبه دې ورسي تر دې پورې چې پالټۍ باندې په کنارو توی شي، نو دې سره به هم جامې پاکې وګرځېږي. خو ډېر احتیاط کوئ. دا ویډیو در سره شیر کړئ چې مسلمانو ته پیغام ور ورسېږي. وما علینا الا البلاغ.